په خدای قسم یو ړوند خیر غوښتو خیر بادشاہ پلاره تیرې دو اړون الکه تس ویسے قرآن میں یاد دے او بل څه روزگار می نشتا ویل قرآن دی یاد دے او بیا خیر غواړي ویل او سر وی بوې زه یو کوټه کې واچو ړوند کوټه کې واچولو ماسختن بادشاہ ورغه یو دومره کانه ورته کې هو وی فیجی سے دا کانه چې تر سبا پورې د سر زر کړه نو سبا به وجنه او زړندوم به آفس چې ماسختن سوچو کو چې خدای ما سره کیمیا خو نشتا نور څه دي سوا د قران نه بشورو وکړه په الحمدو چې سار بانګونه کې د من الجنه والناس تورسېدو او پکانی چوف کو چې خدای دا سر زر کې تباش ما خو بوس بادشاہ وجنی چې بادشاہ ساراغه چې کانه د سرو زرو فروز سبحان الله کانه د پیغمبر خله نه بیا او درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا قرآن قرآن با چفکائے کانے با څنګه سر زر نکی کانے با ولی نکی همونگا سیو وی برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کا ادارت اثر دیکھو گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ را گئے پاسا دے گا پاسا شیخ را گئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جیب تے گورن نور سنگال دے یار لنگر منگر دگا دے اگر وہ دے سلو نوٹ نہ کم رہو باسی لنگر خراب دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برزبا تسبیح در دل گاو خر برزبا تسبیح در دل گاو خر این چنی تسبیح کا ادارت اثر تاسو خیال راغے عرض میں داو پیغمبر مارو غختو یا ظالمہ ابو بکر دی ولی اوچی چلو و یا رسول اللہ غصے را باندی مکوا تپوس راناو کچدا کار میں ولیو کو ولی دیو کو و یا رسول اللہ تو خدا میں دی قسم ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کولو چمان رستو بیو پیغمبر پیدا کیگی مکینہ بیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت رہی نشپک سوا کالوشو چستاد دیدار پہ انتظار باندھی پہ دی غار کے ناستے کولے سڑے ابو بکر د کمیس پٹوٹا بند کرے دا یو سوڑا پاتے وچ ماپ کستا دیدار کولو آگے کہ ابو بکر پند کے خواہ یا رسول اللہ ستا پا عشق کی دا سے تباہ ماں چے پا خدا قسم پزان پوئی شوے نیم ابو بکر میں اوچی چلو آگا ابو بکر مدینے تا چلاڑا حضرت عمر ورتوی ابو بکر ما چی سمرا عمر د پیغمبر سر بنڈی والی دی او سر میں پتلی کی خیوے
سمرا قربانای می کړی دي. اے ابو بکر آغا ټولې توالا خو په غار ثور کې چې پیغمبر سره دی یوه ګنټه تیره کړې وه مال راکا. ابو بکر ورته څه وی پیغمبر سره چې ما یو ګنټه تیره کړې وه هغه تاله درکم د یار دربان په هزار درمان ورنکما آشنائی بدی پا ایل و آل ورنکما کئیو ظلمی دی ظل سے پلاس کی اوزی یو اختبدی پدرس جہان ورنکما واللہ چه دا غار سور یو گھنٹا خودیر دا چه دا غار سور یو منٹا اے عمران پا دنیا و نمو مافیہا بانلے ورکما. اغا ابو بکر چه مدینه تلارو کل 100,000 روپے ورطپاتے پاگے بیت المال دا پار ازمکا واغستا جامع نشتا کمی سے چولا دے چه کم زیشلے دلے دے نو دا کیکر پازغوئی ٹکوالے ام بگنڈلے دے. پیغمبر تا جبرائیل راغے جبرائیل تا چه گوری نو جبریلم لنگ والے دے دے شڑے او چه کم زیشلے دلے دے دے کیکر پازغوئی گنڈلے. پیغمبر ورطا جبریل دانن کم لباس کرالے ورطا یا رسول اللہ نند ابو بکر لنگ دا خدای دمرا خوخشوے دے چه دا ټول کائنات ملائکو تے حکمو کو چه تاسم نلنگو لوائی. عزیزانو دادا ابو بکر شان وزیر خما غندے لیوانے پکاری امیر خما غندے پکاری ازستاسو دادا غگونو تیس کو نبادونو باس پا خبرہ نپوئیگی خوچی جیگیر مال و دولت بنگلہ بینز موٹر داور سردی آنن ستاد ملک حکمرانی کئی لگیا دی زر خرسیگی دنا سب پختنا نشتا پا جرگا کی منستگار لی دلیل دی جرگا کی غریب سرے سو پریدی غریب سرے چه دا 1 کروڑ روپو خبرو کی نا مڑا حیثیت تا دیو گورا او تاسو ورطا سوئی غریب سڑے چه دا 1 کروڑ روپو خبرو کی تکے بیٹھ مڑا اپنی حیثیت نو دیکھ تے گلا نو دیکھ فلانی خان نال تو پیا گلا کرنا اس فلانی خان پا دا غلو ڈیرے وی خان او نواب او سرمایدار چه پا پاکستان کے موجود ہوئی او پاکستان دا خیر ورز مخ اولی دو کمڑم نراشی پا قبر میں متیازی ہو گئے. ستا ملک نن خانستان نوابستان رئیسستان اربابستان دے پاکستان نہ دے پاکستان نہ دے خانستان نوابستان رئیسستان اور اربابستان دیکھا نہ دے تو غریب سڑے تو چوکی پیاس سری کا دے پیاس کون ہے راشے اگو رہے بل ظلم ستاپ دے ملک الکانو لسم پاس کرے دے دالک نمبری دی 450 کالج تو ورزی وہی جی میرٹ 600 نمبر ہو دے ورکش بل الک سر چٹ رازی دا وزیر یا دا صوبائی اسمبلی دا ممبر چٹ رازی چه دا دے الک 350 نمبری دی داواق لئی 450 نمبر والا پا میرٹ دے اور 350 نمبر والا دا وزیر پا چٹ باندے کالج کے داخلی دینا زیاد ظلم پا دے ملک بل سکے دے دا گیا والا زوئی اور دا چابڑی فروش زوئی خود 500 نمبر والا پا کالج کے نہ داخلی گی اور دا کوتکشاہ زوئی
چې د 4 صحیح وزیر او حکومت تکیږي اډ 350 والا په سینس کې داخله ملایي دست ملک دی د دې انصاف څه دی انصاف ګیدړ او میلو زمری خپلو کې اتفاق وکړو چې راځي په اتفاق بخکار کو ورو په اتفاق بکار هغه ورځ په اخبار کې کتلی چې زبر د ټول ملک خدمت به امتیاز کو په اتفاق ده پروسه فونل مولا سدل ته چرته مړ شوی دی د مړي د خدای به خداسي واته ورځو شي چې څوک مړ دی خو لا مړ نه جوړي څنګه چې جمعات له سره ونی نه دي اتفاق څو یو خروالو یو وسایوالا یو خرگوش زمره ورته پاس کې ناستو زه خو بادشاہ ما میلو صاحب تک تقسیمو کا میلو ورته صاحب تم غټه دا خرم غټ د داستاش دا وسای زما عمر دنو دا زما شوا دا ګیدړم ورکوټه دی او دا خرگوشم وړو کې دا دش چې پلاک شو دا دوار سترګې د میلونه بار وېسته ګیدړ ته ته تقسیم کدا به وقوف ته نه پويږي هغه الحضرت الامر اوضح خبر صفادا دا خرب وسخره او دا وسایب غرمه لو خره او دا خرگوش بده د مازیګر چیش شاباس دا سے تقسیم کوا الکه دا دې ذکرې چانه ده هغه استاد می پکې نشته خود میلو د سترګو نه مې ذکرو میلو پکې د ځاني سوال سترګې وته ماړه کې خیالو کو چې کته ځان لا پکې څه پاوتی کا وګوره نو سر در نه غسیږي خراشه ارث د دکوا دا ستاد ملک انصاف وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ننستاد 14 اگست پشپا باندے پا سرکاری عمارتونو باندے کروڑونا بلپونا لگی دلی دا کروڑونو روپو بجلائے پہ خرچ شوے وا آغا خیر ہو او د غریب سری په کور کې یو باتای لګی دلی وینو لس 912 بل پراش کس ډولر شي چې تباش ما د 25 روپو ورځ مزدور ما زب 1200 د کمزه نه ورکوم وای ز شیخ صاحب مازغه می مخرا بل داخل ک بیا جګړه کا نن ستا په ملک غریب دا حق نه لري چې یو پکیلا نکړي ما د کور بل زیات راغله ما یې داول وجودا به ټیک نو جسته وي په دې ټکی یو څو ټکی خیر ما کې خو س جذبه وا غریب بس کوي دا د خدای قهر وګوره بمبي وګوره 10 روپے میاش د بمبي हाँ 25 روپے شوي کا کمیټه والا ہوتا ہے کوسا ګندا دا وای ممبر صاحب ته وای ممبر ته بامبن پسې چې ګرځي بامبن ملاويږي دا بامبن له چې ورشا وي او بشي غم مکو څکه بیا د کمیټه پیسې چې زما غوخه په اوتروړې هغه پیسو کې د وزیرانو چا سمانا لري دغه وګورئ وخت راتلو سرابا د سلوختو کالو د کمیټه د میارانو نه زغونه پرې کوم دا ستا د پلار ملکو دا ستا د پلار بچایو بیا د حکومت په پیسو چې کم کسان حج ته تللی دي فری حج
ملیانم پکې تری دي وای ته خدایم په سټوړه اندکا هیڅ شرمېدلو کدا سی فری حج کې زه تر زه بوس 15 لکه حجی توب وای فری حج په دې حجی د قوم د خزانه پیسې لګېدلې دي د قوم خزانه د ټولو پاکستان د خلقو مشترکه ده دا ناس خلقو تاسو وربخلي دي خپل پیسې هغه چې راشم تاسو ګلونه ورچوي خدایم مرسته چې ورچوي د سرکار په پیسو چې حج ته تللی هغه ګلونه څنګه ورچوي دا د پلار ملک دی چې د سرکار خوښه ده چې څوک حج ته لیږي یا دته دا اجازت شته بیا اوقاف وګوره اوقاف دا به مسئلې تپوس کې وخت راتله به د دې حساب ورکې دیخوا وګورئ اوقاف حکومت قطعا د دې مجاز نه دی چې د وقف ځمکه خرڅه کړي په دې خبره پوهېږئ د وقف ځمکه خرڅولو اجازت اوقاف حکومت ته قطعا نشته الوقف لا یملک وقف د چا ملک نه او نه وقف څوک خرڅولی شي دا ستاسو ملک پوه نه یئ چې په دې ملک کې سرمایهدارو قیامت برپا کړی دی قیامت مانا کوئٹہ کے چاہ تپوس دلی کی رانا چاہ تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ بل کے دال دے چھ دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چھ کور تلال شی نو میخ اپرانی زی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مال دا خزی میخی دی کنا اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو ته راشي سنبی ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا هغه لوبئ دڼدڼی لوبئ هغه ورځې ښځې ما پسې شوې مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښه سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سره ونه ګوري او شیعو بدبختو او سنیانو بدبختو راشی د بی بی فاطمه نه څلک سبق خزدکا بی بی فاطمه چې وفات کېدله نو وصیت وکړ چې خبردار زه چې مړه شمه نو چې ما جنازه د ورځې اوچتل کوي زما جنازه به د شپې اوچتوئ او جنازې د پاسه به بیا ډولۍ جوړه کوي ډولۍ څه ضرورت دی وی ډولۍ دې له جوړه کوي او کپړې پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري او بدبخت قوما او شیعه او سنی بدبخت قوما نن د بی بی فاطمه ایمان وګوره او زمونږ د ښځو بې حیاګیري وګوره د سنیانو ښځې دا لس پې ګرځي د شیعګانو جنډو پورې ګوډاګي تړي مراد د پاره ګوډاګي تړي مونږ سره زیارت ته هغې کې زانګو ده ښځې راشي زانګو له جوټه ورکړي کاڼې وروغورځي کاڼې زانګو کې وغورځېږي مبارک شه مبارک شه زوی به دوی دا زمونږ ښځې لس پې زمون خطی پتو جندو پر جدا کی اہل شیعہ واللہ کا زستاسو دشمن ما دشمن ہم نے خدا در توائم چه دا حقیقت نا گوره شیعہ و سنی دیر لرے تلے
او حقیقت ته چې دا دواړه فرقې راځي نو بیا به قیامت. خدای ته وګورئ، د خدای لوی ورځې ته وګورئ، اصل حقیقت ته راشئ. اصل حقیقت ستا او زما منځ کې څه اختلاف دی؟ ولی نن چا زمونږ ملګرو کې چا وویل هلته ظفر علي شاه دي جلسه کې ویلي چې دا اهل بیتو پسې بد وایو اسی بھی میدان چ آ گئے تھا. آ جانا آ جا میدان چ آ کے تو کی کر سکتے اہل بیت تو پسے کدا اہل بیت نمم چا پس پکا خلواغستوا کافر دے ا مسلمانم نہ دے زما خلوی ویر دا دے چې د شیا اس مشر ته زبد نشم ویلې او زما مشرانو ته بد وای زه خو ورت پرت پدیما بدل ته نشم اغسته کده ابو بکر عمر عثمان ته بد وای پکارو چې ما علي ته بد ویل علي ته چې زبد ویل زه په کافر کېږم. حسن او حسین شاه قاسم او علي اکبر بی بی زینب ته چې زبد ویل زه جهنمی کېږم. نو تما ته وایه چې ما دوی ته وې ستا او زما منځ کې جګړه ده څه ده څه ده زه ستا ټول امامان منم ستا 12 امامان منم 24 منم 48 کا منم نو زه ستا 48 امامان منم او زما ته 3 نه منې نورانه تکې کسکو اوس حکومت مونږ ته وایي شیعه سنی فساد مونږ خو شیعه سنی فساد نه کوو فساد نه کوو په دې حقیقت خود په خبر ګورون څوک نه نو سوچ پیو کی کنا چالک دا ورانه په ما کې دی او په دوی کې چې زستا 12 امامان د کربلا خاور منم د کربلا غ ټیکای منم چې ته تندېګ دی هغه تسبیح منم هغه ایری منم هغه هوا منم اہل بیت رسول باندې چې درود نه وایم بوز مې نه کیږي زستا هر څه منم او زما ته کم درې نه مني هغه درې نه مني چې د چا صفت قرآن کړي. ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا پدی علماء پوئیگی معنا دا متکلم مع الغیر صیغہ دا متکلم دیکھو برو شیخہ اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا د څه صيغه ده وایي متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دې دومره تا سره ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی اوده دی ابو بکر کمیس وشلولو او ټولې سورې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک ونه ګوري او دته تکلیف ونشي یو سوره پاتې وه چې هغې دپاره ټوټه نه وه نو پکې پونده کېښوه پونده کېښوه دننه نه مارو چی چلو ابو بکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی که وخوځېدم اسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي. الله یاری کول ګران کار دی یاری کول ټول وای ګران کار
اسنه چې زما د محبوب خوب خراب تو زما به څه یاري وي سړی ماته وایي تا سره اشنایي کوم ستا د یارۍ څه شرطونه دي ما زما ډېر یار شته نه وی دوست ما دوست مې هم نشته وی شرطونه څه دي ما شرط دا دی چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه دي او چې ته څه وایې زما خوښه ده چې ښه کوم که نه کوم وایي ویل دا څنګه یارانه شوه ما زه وځه ماما په وخت وځه یارانه کې به چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی درس جهان زما ثنا کا اگران کار ابو بکر خوزینا چاسه نه زما د محبوب خوب چرته خراب نش سترګونه بے اختیار اوخه پریوته سردار کونین سترګې مبارکي اوچت کړې ابو بکر ولې جاره و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار خوړلې ما خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نش سترګې مې ګستاخې وې بے اختیارتی اوخه توی شوې او تیرا ویخ کړې وې دغه خپه دي چې خپه دغه کړه الحمدلله استاو په چو فکرہ ابو بکر وای په خدای قسم چې مادام نه محسوس کول چې دماغ پکې چرتاز غه تل چې قران غوندي قران وی او محمد رسول الله غوندي دمګری التماران څه شه دي د مار درد څه شه اوس خو ته مچای خورلې مال راولا چې زه چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زیاتیږي چې چوف کوم درد به زه قرآن مهد خلی آغا پاتے نشو وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غخلے چپچا کے با اثر ہو پچا کے با حلاوت ہو پچا کے با خوندو قرآن بے اولستلو دیکھو گو رہی